سلامونه پښتنو او باجوړیانو، زه نه مینټل ډسټرب یم او نه اوتې بوتې ویم چې ریلې غږوم. زما دا ویډیو پوره وګورئ او زما دې خبرې ته سوچ وکئ چې په باجوړ کې پرونه د امن په نوم باندې یوه جرګه راوبللی شوه او په هغه جرګه کې مشران د باجوړ سیاسي خلک ټول راټول شو. په ماموندو کې چې کوم طالبانو دا سرکار نشو معلومولی او جرګې معلوم کړه، دلته خو اولنۍ خبره دا ده چې دا طالب دلته د دې خاورې نه زیږېدلی دی، دا د اسمان نه راولیدلی دی، یا چې کوم دی وروره دا دې خاورې ته څنګه را داخل شوی دی. په بارډر خو فوجي محافظ 99% بجټ چې خوري او ځان ته یو طاقتور ریاست وي، په بارډر دی موجود دی، په لاره والا کې دی ناست دی، دا طالب نشو معلومولی او بیا یې پسې جرګه راټوله کړه او جرګې چې تا سه د طالب تا چې د طالب سه ناسته وکړه نو تا د طالب ته څه ویل؟ تا اوس څه خبره وکړه؟ تا د دې دپاره د قوم په سترګو کې خاورې اچولي، طالب دې ثابت کړه او نن په قلاره باندې کېناستې او په خپله سیټ ته شو، یا قامه مو ته پرېښو. لکه تاسو دا ثابتوله چې په دې خاوره کې خلک شته. تاسو د خلکو نه تپوس وکړه چې تاسو دې خاورې ته راغلي څنګه یئ، تاسو دې خاورې ته راړولي څنګه یئ. په بارډر خو دا فوجي صاحب ناست دی او نن چې تاسو خاموشه شوي یئ، دا قوم تاسو پورته شو د جرګې والا نه سوال وکئ. باجوړیانو سوال د دې جرګې والا نه وکئ چې لکه تاسو نن خاموشه یئ، تاسو ولې خاموشه یئ؟ تاسو صرف موږ ته دا ثابتوله چې یاره صاحب راغلی دی او صاحب دلته ناست دی او صاحب دا مطالبه د صاحب نه وځي او بس عوامو تاسو کورونه خالي کوئ، که نه سیاست هم راباندې کوو. یا زمونږ د سره سودا وشوه، موږ له په دې سترګو کې خاورې اچوئ. خاموشه مه پاتې کېږئ باجوړیانو، خاموشه مه پاتې کېږئ. د لګانو په تاسو باندې څه چل دی؟ 2 لاسونه 2 خپې د فوجیانو دي، 2 لاسونه 2 خپې د طالبانو دي او 2 لاسونه 2 خپې ستاسو دي. د خپلو ځوانیانو ته اور ورته کوئ، راوځئ مزاحمت وکئ. دې ډي پي او مخې له لاړ شئ، د تاڼو مخې ته، د چوکۍ مخې ته کښېنئ، وایي ماله امن راکړه، که ماله امن نشي راکولی د بارډر نه پاسه. سوال وکئ، سوال پاسې د تاڼې مخې ته د ډي پي او راونسئ، دا د ضلعې چې کوم انچارج دی، د دې ډیویژن چې کوم انچارج دی، دا راونسئ که نه وایي ماله امن راکړه. ته ولې په دې خاوره باندې ته زما په سر باندې ټیکس اخلي؟ پولیس راونسه، فوجي راونسه، سرکاري چوڼۍ ته راونسه، مشر خو ستا دلال یا بله ورځ تللی او ستا سر سودا یې وکړه، صرف دغه یې راته ثابت کړه چې په دې خاوره کې طالب پروت دی، خو تا طالب به وباسي څوک؟ یا راشه دې فوجي ته ووایه پوه شو چې دا طالب دې وباسه که نه، دا دې خاورې ته چا راوستی دی؟ که نه زه خپله کډه بار کړمه، زه ولې خپله کډه بار کړمه؟ یو طرف ته مهنګایي ده، بل طرف ته را باندې دا غوبل ساز کړی، دلته په خاموشه باندې کښېنئ.